په حالت د روزه کې د خپل بیبي سره جما کول جایز دي که جایز نه دي؟ یو به دا مسله ذکر کو. دویمه به دا مسله ذکر کو چې په حالت د روزه کې د خپل بیبي سره د ورځې په یو بستر باندې سملاستی شي که نه شي سملاستی، دا به ذکر کو. دریمه به دا مسله ذکر کو چې په حالت د روزه کې د شپې د خپل بیبي سره په یو بستر باندې سملاستی شي که نه شي سملاستی، دا به ذکر کو. څلورمه به دا مسله ذکر کو که چېرته د سړي نه په غلطۍ کې د خپل بیبي سره جما وشي نو په د دې کفاره سره دا به ذکر کو. دا ویډیو ډیره زیاته اهمه د ډیرو ملګرو ته به ناشنا هم لګي چې د دې خوار سړي ته پته لري چې د خپل بیبي سره په حالت د روزه کې جما کول جایز نه دي، خو قسمه قسم سوالونه راځي. څوک وایي د شپې د خپل بیبي سره جما جایز ده که جایز نه ده، څوک وایي د ورځې د خپل بیبي سره جما جایز ده که جایز نه ده، څوک وایي د ورځې د خپل بیبي سره په یو کټ سملاستی شي که نه شي سملاستی، څوک وایي د شپې ورسره سملاستی شي که نه شي سملاستی، څوک وایي که زما نه دا ګناه وچی د دې کفاره سره. نو دا اهمه ویډیو ستاسو خدمت کې پیش کوم، خو د ثواب په نیت د خپل دوستانو سره شیر کړئ ځکه ډیرو ملګرو ته د دې مسلو علم نه وي. هغه ملګري چې هغوی نوی واده کړی وي هغوی د چا نه تپوس هم نشي کولی، شرمیږي او په ډیر غټ ګناه کې چې کوم دی هغه اخته کیږي. د ټولو نه اوله مسله زما عزتمندو دا ده چې په حالت د روزه کې د خپلې بیبي سره جما کول د ورځې جایز نه دي، حرام دي. که چا دا ګناه وکړله نو د دغې یوې روزې قضا به راوړي، شپېته ورځې به مسلسل روزې نیسي، شپېته ورځې به مسلسل روزې نیسي. که په منځ کې یوه روزه وخوړه نو دا شپېته واڼه یوه هم نه ده شوې. که مثال په طور باندې یوه میاشت روزه نیولې ده او په یوه میاشت پس یوه روزه وخوړله نو دا یوې میاشتې دا روزې به په دوباره باندې راوړي، یوه روزه به یې نه ادا شوي. دا به بالکل په تسلسل سره چې کوم دی نیسي، په منځ کې به وقفه نه راولي. پوه شوې په خبره؟ که په منځ کې اخترونه راځي نو په هغه ورځو کې به یې نه شروع کوي، ځکه چې د اختر په ورځ باندې روزه نیول چې کوم دی نو هغه ګناه ده. په اختر په ورځو کې به یې نه شروع کوي، په داسې ورځو کې به یې شروع کوي چې اختر په هغې کې نه راځي. نو یوه مسله دا شوه چې په حالت د روزه کې د ورځې د خپلې بیبي سره جما کول حرام دي. که چا دا ګناه وکړله نو یوه به د دقیق روزې قضا راوړي او دویمه چې کوم دی نو شپېته ورځې به مسلسل چې کوم دی نو هغه روزې راوړي. یوه مسله دا ذکر شوه. دویمه مسله زما عزتمندو دا د اکثر ملګري تپوس کوي چې د ورځې په خپلې بیبي سره په یو بستر باندې سملاستی شي که نه شي سملاستی. بالکل په روزه کې چې کوم دی د ورځې د خپلې بیبي سره په یو بستر باندې سملاستی شي بالکل که جایز ده، خو د دې نه به ځان ساتي چېرته ستا نه چې کوم دی نو جما د بیبي سره ونیسي. بوس وکینان چې کوم دی نو هغه که ته وکړي نو ټیک ده، خو ځان ترې ساتل چې کوم دی نو هغه پکار دي، ځکه چې سړي د ګناه په ګناه کې د اخته کېدو خطره وي په دې کې، نو د دې نه ځان ساتل پکار دي. پوه شوې؟ نو د ورځې د خپلې بیبي سره په یو بستر باندې سملاستی شي. دریمه مسله زما عزتمندو دا ده چې د شپې د خپلې بیبي سره په بستر باندې سملاستی شي که نه، بالکل سملاستی شي، جایز ده. څلورمه مسله دا ده زما عزتمندو چې د شپې د خپلې بیبي سره یعنی د روزې په شپه کې د خپلې بیبي سره جما جایز ده که جایز نه ده؟ بالکل جایز ده. سړی کولی شي د شپې په حصه کې د خپلې بیبي سره جما کول، بالکل جایز ده، شریعت تعالی اجازت درکړی دی. پوه شوې په خبره؟ بل دا زما عزتمندو که د سړي نه قصدن عمدن رمضان المبارک په ورځ کې دا ګناه وشي نو د هغې فدیه داره څرنګې چې ما تاسو ته وویل چې 2 میاشتې به مسلسل روزې نیسي په تسلسل سره او د دغې یوې روزې چې کوم دی نو د هغې به هم ورسره قضا راوړي، یعنی 61 روزې چې کوم دی نو هغه به نیسي. اوس به دا شپېته ورځې مسلسل پوره کوي که نه، د قمري میاشتو په حساب سره به کوي. نو که چېرته ده چې کوم دی نو د قمري میاشتې یعنی په اولني تاریخ باندې روزه نیولې ده، د هغې نه یې شروع کړې ده، نو د قمري 2 میاشتې روزې دې ونیسي، که هغه د 21 ټوزي که هغه د 30 ټوزي که د هر څوزي د هغې 2 میاشتې دې په هغه حساب سره برابر کړي. خو که چېرته ده چې کوم دی نو هغه د میاشتې په منځ کې چې کوم دی نو هغه شروع کړې ده، په 5 تاریخ باندې شروع کړله، په 10 تاریخ باندې شروع کړله، نو بیا د شپېته ورځې چې کوم دی نو هغه پوره کړي، د کفاره چې کوم دی نو هغه به ادا شي. پوه شوې په خبره؟ دا ډېر اهمه ویډیو د خپلو دوستانو سره د ثواب په نیت باندې ضرور شیر کړئ او د داسې ښایسته ویډیوګانو کتلو دپاره زمونږ د پیج لایک او فالو کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.